او خاص کر د چا په اعزاز کې چې دا پروګرام را جوړ دی چې هغه زمونږ د دې سیمې یو قومي مشر دی او د هغې دلته مشري کړې ده زمونږ اوس موږ سره باقاعده چې کوم دی هغه په دې پروګرام کې شاملېږي. جناب ملک عظیم خان صاحب هغوی ته موږ په جمعیت علماء اسلام کې په راتګ باندې خوش آمدید وایو، په شمولیت باندې ورته ویلکم وایو او الله تعالی دې د دوی دا راتګ هغه مبارک کړي. دلته موږ سره یو بل د دې علاقې ډېر دروند مشر مولانا رحمت الله صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی هم تشریف فرما دي، د هغوی موږ شکریا ادا کوو. بهرحال زما عزتمندو دا په یو مختصر وخت کې بلکې په یو ورځ کې موږ دا جلسه را جوړه کړله او ډېره اچانک را جوړه شوله. دا یو شمولیتي جلسه ده الحمدلله. د جمعیت علماء اسلام ګراف په ضلع مومن کې ورځ په ورځ باندې هغه په اوچته باندې روان دی، ځکه موږ پاټۍ وکتلې اسې تشي دعوی دي، تشي نارې دي، هغوی سره هېڅ ایجنډه چې کوم دی هغه نشته. عملي شکل کې زموږ د پړانګار د سیمې سره تعلق لرونکي د جمعیت علماء اسلام د ضلع مومن سینئر نائب امیر قاری سید عالم صاحب او د هغه سره د پړانګار د تحصیل امیر جناب مفتی محمد اقبال صاحب هغوی ته موږ خوش آمدید وایو. پروګرام ته په راتګ باندې شکریا ادا کوو. نو زما عزتمندو ټولو پاټۍ خلکو وکتلې، خلک نا امیده شولو، مایوسه شولو او بیا هغه پاټۍ هم خلکو وکتلې چې هغوی 100% د تبدیلۍ دعوې کولې، موږ به دا کوو، موږ به دا کوو. او هغه پاټۍ هم خلکو وکتلې چې هغه برای نام اسلامي پاټۍ ځان ته وایي، هېڅ د هغې چې کوم دغه حیثیت هغه نشته دی. خو الحمدلله نن چې جمعیت علماء اسلام کې خلک شاملېږي او د هغې ګراف ورځ په ورځ باندې هغه اوچتېږي، د دې خاص وجه همدا ده چې جمعیت علماء اسلام کومه دعوه کوي نو هغې ته عملي شکل ورکوي. داسې دعوې موږ نه کوو چې بې ځایه دعوې دا به وکړو، دا به وکړو، دا به وکړو، نه، چې کومه دعوه کوو، کومه ایجنډه پیش کوو، کوم منشور پیش کوو نو انشاءالله په هغې باندې به 100% سره هغه عمل کوو. بهرحال زمونږ مشران ناست دي او دا پروګرام موږ انتهایي مختصر وخت کې ختمول غواړو. زه یو ځل بیا چې کوم دی هغه دغه خپلو مشرانو ته خوش آمدید یم، د هغې شکریا ادا کوم او بیا خاص کر ملک عظیم صاحب ته او د هغه خاندان او د هغه ډلې ته او د هغه ملګرو ته په جمعیت علماء اسلام ته په راتګ باندې خوش آمدید یم. الله تعالی دې د دوی دا راتګ مبارک کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.